که تاسو غواړئ چې یو کار ستا په مرضی وشي، ستا په خوښه وشي، نو همهغه شان به کیږي. دا وړه شانتې وظیفه ده، وړوکی شان عمل دی. دا وکې انشاءالله کار به ستا په خوښه کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول مسلمانانو خویندې به روغ جوړ یې او الله جل شانه تاسو ټول همیشه دپاره روغ جوړ لره. زما مسلمانانو ورونو خویندو، نن درله یو اسانه شان وظیفه در کومه. که داسې مسلمان نور خو وي چې هغه څه کار شروع کوي، هر څه چې دی شروع کوي، خو د ده دا کوششي او د ده دا خواهشي چې دا کار دی څنګه غواړي هم هغسې وشي، نو انشاءالله دا کار به هم د ده په مرضی کیږي. د ده چې څنګه خوښي هم هغه شان به کیږي. بس دا یو وړوکی شان عمل دی، دا وړه شانتې وظیفه ده. دا د کار نه مخکې وکړي، انشاءالله د ده کار به د ده په مرضی کیږي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم، که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی اوسه پورې، نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او ورسره د غنټي بټن هم ووهئ، ځکه چې دغه شان هم ښکلې او اسانې وظیفې به تاسو ته په اسانتیا سره میلاویږي او د دې نه به تاسو هم پوره پیدا والئ او موږ ته به دې هم پوره پیدا ورسي. وظیفه داسې ده، کله چې هم تاسو څه کار شروع کوئ او غواړئ چې دا کار ستا په خوښه وشي، نو د هغې دپاره چې کله هم تاسو څه کار شروع کوئ، د هغې نه مخکې به 140 وارې د الله جل شانه دا پاک اسم مبارک، دا پاک نوم مبارک به 140 وارې ووایئ. انشاءالله کار به ستا په مرضی کیږي او چې څنګه یې ته غواړې هم هغه شان به سرته رسي. دا اسم مبارک دی، یا نافعو یا نافعو. بس 140 وارې به صرف د کار د شروع کېدو نه مخکې دا اسم مبارک ووایئ او بیا به بسم الله وکړئ، کار به شروع کړئ او الله جل شانه بس کار ستا په مرضی، ستا په خوښه سرته رسي او چې څنګه ته غواړې هم هغه شان به کیږي. بس دا یو وړه شانتې وظیفه وه، وړوکی شان عمل دی. دا مې تاسو سره شریکو. انشاءالله بله ویډیو کې بیا حاضریږم. بس اوس تاسو ټولو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان. جزاکم الله خیرا کثیرا.